سلامونه ملګرو تازه خبر او ډیر غټ خبر دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور استعفا ورکړه او هغه چې کوم دی خپل کورسي یعنی وزیر اعلی ته پرې خو هغه په خپل پاڼه پر رسنۍ فیسبوک کې ویل دي چې د عمران خان امانت او د عمران خان په حکم باندې دا کورسي چې کوم دی زنن پرېږدم او استعفا ورکوم چې په بدل کې عمران خان د قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي خیبر سره سهیل افریدی هغه د وزیر اعلی لپاره چې کوم دی نازد کړي د واقعي وزیر اعلی په کورسي باندې کښینولې دي بل اړخ خیبر مونږ تاسو وګورئ په خیبر کې روانه دهشتګردي جنگ ځپلې علاقه ده چې په هغه کې چې کوم دی دغه د جنگ ځپلې علاقې څخه سلیکټ کو هغه سهیل افریدي په نامه باندې یو ځوان ده هغه چې کوم دی په وزیر اعلی کورسي باندې کښینولو دا د خیبر د پاره د قبایلی ضلعو د پاره د فخر خبره هم ده خو بل اړخ ته مونږ کوم سوچ کولی شو چې دا کوم جنگ روان دهشتګردي د کوم په پښتونخوا کې باجوړ خیبر وزیرستان د ټول علاقې چې کوم دی په کنټرول کې دي دغه به ختم کړي دغه به ودروي او کنه د تیر په څیر باندې د پرویز خټک محمود خان داسې ګنډاپور په شان یو نومي بدل کو هغه شان کردار به ولوبوي دا به هغه شان کردار ولوبوي کنه دا به یعنی د هغه څخه تضاد یو بدل به خو روان وختونو کې به ګوري چې دا څه کې وي او څه یعنی په کومه لار زی کومه تګلار ځان ته ټاکي د ولسی ټاکي ډیل کوي خو سهیل افریدی یو نور ځوان دی هغه د قام او د ولس خبره کړي د تل خو هر یو انسان چې کوم د هر یو کس سیاستدان چې هغه کله د کورسي نه بهر وي د قام خبره کوي خو چې کله ورته کورسي ملاوي شي بیا د هغه خلکو خبره کوي چې څوک ورته کورسي په ډیل باندې ورکي خو الله دې وکړي چې د پښتونخوا لپاره د باجوړ د خیبر لپاره د امن ذریعہ وګرځي او د دهشتګردي او د جنگ او ټارګټ کیلنګ اغواګردي دا شي نه چې کوم دی ور ختم کی مننه